اول زه ودې خلکو ته بار بار وایم چې غټ غله غټ ظلم غټ غلا او غټ ظلم اول مردا کړی دي چې موږ په جایداد کې خوند ته حق نه ورکوو خور ما ته حق را بخښلی دی ته ولې دونه نه غیرتمن کېږې چې ته خور ته حق وربخښې دا خور ولې دونه غیرتمن است ستا د غیرت څه سره ستا د خور په جایداد باندې ګزاره کوې ډېر کسان د خور او د لور په ولور باندې ګزاره کوي ډېر کسان د خوند په جایدادو باندې ګزاره کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یوه ګوله وجې نسته حرامه شوه کړه سي 40 ورځې کې یو عبادت الله تعالی نه قبلوي یو عبادت هم نه قبلېږي اصل چې ګل سمج یو مخ د خوند غلیو او یو مخ زموږ د ټوله وجود د ټوله اولاد مې په دې حرامو په دې ناروا باندې رالیک کړي زموږ به کومه دعا قبول شي زموږ به کوم حج قبول شي حج دې په حرامو دی حج دې ولکه سید اجل صاحب لمونځ دې ولکه سید نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې د حرام نفقې جوړه کپړه ته اغوستي چې تر څو پورې دې دا اغوستي ستا یو لمونځ الله تعالی نه قبلوي چې یوه ګوله حرام وخورې 40 ورځې دې الله تعالی یو عبادت نه قبلوي د لمانځه سیونه سي تر حج پورې د حج سیونه سي تر روژې پورې د روژې سیونه سي تر دعا پورې یو عبادت الله تعالی نه قبلوي یو عبادت قسم بالله الله تعالی قبول کړي خدای رسول دا وایي ځکه زه قسم پر اخلم مشګرد ته خوند غلیو قسم په خدای چې هغه خو د حق ور کړی دي کم ته دار کم غیرتمن ورور ما ته راوشه چې هغه خو د مکمل حق ور کړی په دې علاقه کې په دې آس پاس کلو کې یو خور و ورونه لواله چې ما ته حق راکې زه مسکینه یم ظالمانو زه د بل په زکاتو چلیږم یاره تی په ګاډیانو کې راته سپارېږي او تی په بنګلو په پخو مینو کې مې ګزارې دي خدای ته وګورې ما ته نیمه حق راکې چې دا میړه د بچیان ګزاره په وکړو زه به خبر یم دلې په د آس پاس کلو کې ده دا ورونه تر لاس ونیوله داسې وایستله و چې ټوله زندګي باندې زموږ جنازې ته بیا رانسي او بیا چې و موږ ته د ورورګلوي خبره ونه کړي چې دا زما ورونه دي په دا ځای کې والله کې ورپې حق ورکړي هغه په سرو ساندو د کوره وایستله زه به خبر یم په دې آس پاس کلو کې دا رقم نه 1 شل به زه در وښایم چې د خوند سره سلام من کړي خور د شرم ولکه د وامه دا ورته وایي چې الله ما ته حق راکړه دا ولکه د شرم ورته وایي ولې بیا ما خور نه بولي ما د کوره بیا پسې اخي دغه میړه خوراکي موچګري کوي دغه میړه خوراکي د بل مزدري کوي په یو څه تنخوا باندې لګیایي او ظالم ته په کور کې د خوند په جایداد کې په باراډو کې سپارېږي ته دلته په ګاډیانو کې سپارېږي ته دلته چړچې دغه په میراث کې کوي دا د خور غله نه دي دا د خوند غله دونه شری پرېږي د مخ په اول سب کې ولاړ یو لمونځ به جمعه نه کوي په درې کال کې حج لذي دا رقم په ډیرو رقم غلو باندې زه خبر یم په حج خدای خطا باسي په اول سب خدای خطا باسي په دا روژه او په جرمن زبانه خدای خطا باسي ولا بلا کدي شي سيدي غل نه حجي نه المنزګزاره نه جن دوسته بلکې غلي دولمبر غلي د خور غلي بیا دونه بیا خیرات غلي چې د خور غلي د پریدي غلوم نه دا به الله تعالی تر ده هم باسي د تر زمنان به هم باسي د تر اولادو او د تر کړوسیان او د تر مسیان به هم باسي خالد دا په وجه والله کوم د جنت مخوینو د خون په وجه باندې نور ګسې لکه خالد د خون په وجه والله کوم د جنت مخوینو نور به تبای هر پی صبر سره کیږي دومره ظالمان دومره ظلم بس فختر کې ما ورسي یو زر په مبارکي ورکی پروژه کې سره جماعت وروستي په دا خور خطا باسي ظالم په دا جماعت خور خطا باسي اې د اختر یو څو غوښه چې ورول په باندې خور خطا باسي بیا ناموسه دغه پسې د چا په پیسو اخزر د خور په پیسو اخزر د حج د چا په پیسو باندې وکي دا دونه ځای د دونه شتا ډیر کړ د دونه مزکی د باغونه ډیر د چا په پیسو باندې ډیر کړو راځي چې غیرتمن ورور ما ترس چې ما خور د مکمل حق ور کړی چې ترا بسي خو تقریبا په ګرد علاقې کې به یو شل کسان ولکه بالا ان شاء الله راوښول چې خو ته مکمل حق ور کړی د قران د حدیث موافق شل کسان خو درس یبه خامخابه انا من معاك